نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يعرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق الله العظيم. دا سورة توبه او 55 نمبر آیات ته دا پرون دا رکوع نو پورا شوی دا ځان وخت شو لہذا نن ان شاء الله دا باقی آیاتونه بوایو. دې کې د منافقانو ذکر روان دی. الله سبحانه وتعالی د منافقانو ذکر کوي او فرمایي چې فلا تعجبک تا دې په تعجب کې نه چې یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خطاب محمد صلی الله علیه وسلم ته دی او ټول امت ته مراد دی چې د کفارو او د منافقانو مال دولت او اولاد ته وګورئ چې یعنی مطلب دی مال ډیر دی اولاد ډیر دی. الله پاک فرمایي چې په تعجب کې نه چې اموالهم ولا اولادهم د دې مالونه او د دې اولاد تاسو انما يريد الله وشک چې الله سبحانه وتعالى اراده لري ليعذبهم چې عذاب ورکړي دیلا بها پدې سيزونو سره دا مال دولت او اولاد چې دا د دې لپاره مصیبت جوړيږي فی الحیات الدنیا پدې ژوندون د دنیا کې وتزهق انفسهم وهم کافرون او چې کله اوزی ځانونه ردی یعنی روحونه ردی نو دی به هغه وخت کې کافران مري د دې دنیا نه کافران په د دې دنیا نه ځي ولی چې د دنیا کې داسې اعمال اختیار کړي چې د الله او د رسول مخالفت وکړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي چې ويحلفون بالله او دای به قسمونه خوري تاسو ته د الله انهم لمنکم چې دای خو تاسو نه دي لکه مؤمنان دي دای به ځاونه تاسو کله واپس راشي د جنگ تبوک نه نو دای به بیا تاسو قسمونه خوري د یقین د حاله لپاره چې موږ خو تاسو نه یو کړی دي وما هم منکم خو لیکن دای تاسو نه ندي ولکنهم قوم يعرقون لیکن دا داسې یو قوم دی چې دی تاسو نه یریږي د یری د وجې نه دی د اسلام لباده په ځان باندې چولې ده او د اسلام د خولې نه خبرې کوي په زړونو کې د اسلام نشته او مؤمنان نه دي. اوس الله پاک فرمایي لو یجدون ملجأ که چېرې دی مومي زید پناه او مغارات یا یو غار لرا او مدخلا یا یو زید سر د پټېدو چې کې داخل شي لولوا الیه نو دوی به تختی هغه طرف ته وهم یجمحون او دوی به بیا خپل رسې شلولې یعنی هغه طرف ته دومره په منډه باندې تلل. الله پاک فرمایي چې دوی د پاره بل زید امن وی یا د پټېدو وی نو دوی به چر مسلمانان شوي نو دوی به هغه طرفونو ته تلیو. دا الله پاک مثالونه ورکړه د غار یا د پناه یا د سر د پټولو چرته بل ځای کې پناه دی ته چرته بل ځای ملاوي دی نو دوی به ضرور بیا به تختیدلی وو هغه طرف ته
او بیا الله پاک فرمایي ومنهم من يلمزك او ایباد خود دې کې داسې دي چې تعالی تعني درکوي فی الصدقات دا خیرات په تقسیمولو په ټیم کې. رسول پاک صلی الله علیه و وسلم چې کله مال غنیمت تقسیمولو نو یو منافق راغو او هغه ورته سوی وی دا الله نو یریګا نو الله سبحانه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مخ سور شو د غسینا او ته فرمای چې زمانه په دې ځمکه باندې په دې وخت کې د الله نه زیات یریدون کې څوک نشته. زه چې د الله نه څومره یریږم نو دومره یو قسم په دې دنیا کې په دې ځمکه باندې اوس په دې وخت کې نشته. او ته ماته چې د الله نه یریږه دا زه چې سکومه دا د الله په حکم سره کوم. رسول پاک صلی الله علیه وسلم مال غنیمت تقسیمولو نو بعضې داسې خلک وو چې مؤلفه قلوب چې هغې ته ویلی شي چې یعنې هغوی باندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم احسان کولو چې دوی باندې احسان وکړم او دوی سره د کام قبیلې ټول مسلمانان شي. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا په نفس باندې پوهېدو چې یاره دله چې مال ورکړم نو دی به څنګه رغه شي یعنې رعیب شي، دته چې نصیحت وکړم نو دی به څنګه رعیب شي، او دته چې غصه وکړم نو دی به څنګه رعیب شي د اسلام طرف ته. نو چې په چا باندې به د غصې ځای هغه خو الله پاک حکمت او بصیرت والا انسان پیدا کړو او پیغمبري الله پاک ورکړی وه، نو هغه هر انسان پیژنو چې دا د کومې قبیلې سره دی. نو دې دپاره الله سبحانه وتعالی هغه له داسې زبردست دغه ورکړو پوهه ورکړې وه چې هغه په دې باندې پوهېدو چې نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم چې کله مال تقسیمولو او هغوی له داسې دغه ورکول نو دی ورته داسې وایي چې وایي د الله نه ویرېږه ګینې دا ته څنګه تقسیم کوې. یو قسم اعتراض شو په تقسیم باندې. او دلته کې الله پاک فرمایي چې فإن اعطوا منها رضوا وایي که چېرې ته دی لا ورکړي د دې مال غنیمت نه دی راضي شي یا ډېر خوشحالي په خوشحالۍ رواني. وإن لم يعطوا او که چېرې ته دی لا ورنکړي منها د دې مال غنیمت نه اذا هم يسخطون نو دی بیا ډیر ناخوښۍ سره روان شي او دی ډیر زیات په دې ناخوښۍ اظهار وکړي د ناخوشۍ اظهار وکړي. او بیا الله پاک فرمایي ولو انهم رضوا وایي که چېرې دی راضي شوي وي ما آتاهم الله په هغه څیزونو باندې چې ورکه دی ته الله ورسوله او د هغه رسول که لږې ورکه او که ډېرې ورکه او دوی په دې باندې راضي شوي وي او دوی دا خبره د خولې نه وي ویستې وقالو حسبنا الله او ویې چې کافي دی زمونږ لپاره الله سبحانه وتعالی سیؤتینا الله من فضله نو هغه به ورکړی وي یعنی مونږ به ډېر زر ورکو هغوی ته د خپل فضل نه ورسوله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم هم انا الی الله راغبون او مونږ له خو پکار دي چې مونږه یعنی الله طرف ته راغبه شو او الله طرف ته زمونږ رجوع شي. کومه خبره چې مونږ کوو نو الله طرف ته رجوع کوو چې دا به د الله مرضي داسې وه، دا نه وایو چې دا پلانکي داسې کار وکړو ډینګان داسې کار وکړو، ولې د الله د حکم نه بغیر خو د ونې یو پاڼه هم نشي لکېدی. زمونږ د اعمالو د وجې نه بعضې وخت کې الله پاک په مونږ باندې داسې خلق مسلط کي چې هغوی به بیا مونږ تزنئ. دا د الله له طرفه وي، خلک هسې ګرمول نه دي پکار، خپل اعمالو باندې نظر واچوي چې خپل نظر زمونږ اعمال څنګه دي، زمونږ نیتونه څنګه دي، زمونږ کارونه څنګه دي. که چېرې زمونږ کارونه نیتونه اعمال ټول صحیح شو بیا به د رحمت او د برکتونو فیصلې راځي. اوس الله پاک بیا فرمایي اوس د هغه صدقو تفصیل بیانوي. مخکې خو الله پاک یو اجتماعي خبره کړې وه
چې دا مال غنیمت چې کوم دی نو دا یعنی 15 حصہ چې کوم دی نو دا خمس چې ورته وایي دا به بیت المال ته ځي او 4 حصې به چې کوم دی په مجاهدینو باندې تقسیمیږي. اوس دا هغه 15 حصې چې کوم مال غنیمت دی اب څنګه تقسیمیږي؟ د هغې دپاره بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک هدایت ورکوي. انما الصدقات او دا صدقات چې دي یعنی زکات او دا ټول څومره څیزونه چې دي مال غنیمت وغیره للفقراء والمساکین دا اصل کې دي د فقیرانو او د مسکینانو لپاره. د ټول نه مخکې د ذکر شو. فقیر دی ته وایي چې هغه سره د یو وخت روټۍ هم ني، هغه بالکل غریب بس د نهر نه وړي او ته پسې روټۍ موټۍ وخورې، هېڅ درک ورسره نه لګي. مسکین هغې ته وایي چې هغه سره د یو وخت نیم وي خو لکه د سبا یې درک نه لګي. نو مثال که ده باندې سبا ورته څه میلاو نه شو نو بچي بیا نار شي، دی هم بیا فقیر شي. نو دا تقریبا یو شانتي دي، خو لیکن دی دا مسکین د فقیر نه بیا لږ وروستو دی. ولې چې ده سره خو د یو وخت نیم د یو ورځې نیم راشن شته که نه، او فقیر خو داسې دی چې هغه غریب سره خو اسم نشته، نو په هغه باندې سمدستي خوراک پکار دی. ځکه د ټول نه مخکې دا فقیر ذکر شو. او بیا الله پاک فرمایل وعاملین علیها او دا زکات راغونډونکي چې کوم په دې باندې لګیا دي د هغې حق دی په دې کې. والمؤلفة قلوبهم او دا هغه خلکو چې د چا رسول الله صلی الله علیه وسلم زړونه مایل کوي اسلام طرف ته. بعض کافرانو رسول پاک صلی الله علیه و وسلم ورکه چې لا ایمان نو ظاهر کړي، خو هغه ورکه چې په دې باندې د دین د مسلمانانو احسان وشي نو دې باندې به د هغې رو پریوزي، د هغې احسان مو پیوشي، دوی به ایمان وروړي، هغه بیا وروسته ایمان وروړو. نو دلته کې دا هغه زړونه چې وایي یعنې ګوره بعضې وخت تاسو کتلي دي که نه چې یو سړی ډېر وعظونه او تقریرونه ورته کوو هغه اسم ستا خبره اوري نه، لیکن که چېرته دې پرې لږه ورته مېلمستیا دې ورکړه، څه روټۍ دې پرې وخورو، لا څه فروټ دې پرې وخورو، یا څه بل څه شی دې پرې وخورو، د لرې ځای نه به بیا درته سلامونه کوي. دا یو قدرتي امر دی، د دې یو خپل اثر دی که نه ده. نو دلته کې ځکه رسول پاک صلی الله علیه وسلم داسې وکړو. او بیا الله پاک فرمایي چې وفي الرقاب او هغه ګردنونه خلاصول یعنی غلامان آزادول، یا کم چې مثال قیدیان دي، نن سبا غلامان نشته قیدیان دي، پای باندې جرمانه دومره خطې ده چې هغه د هغې نه نشي ازادي او توبه یې ویستې وي او هغه نه داسې په خطا باندې څه جرم شوي وي او سزا پې خطې ده او په قید کې پروت دی، معلم ته ضایع شوی، هر څه ته ضایع شوي دي. نو دله د زکات مال کې ورکولی شي چې دی په خپله غاړه خلاصه کړي. او په هغه وخت کې خو به کم غلامان چې به داسې وي چې ای به خپل مالک سره دا خبره وکړه چې زه به تاله د میاشتې دومره پیسې راوړم، مثال په 10,000 به ورسره درهمه باندې خبره وکړه، نو ورته به یې چې د میاشتې به زه تاله 500 در کوم، 1000 به در کوم، کال کې به زه تاله پیسې خلاص کړم ته ما آزاد کړي. نو هغه خلک چې هغوی به ګردن ازادول دې ته وایي چې یعنې مطلب دا هغوی سره مدد کول په دې کې چې هغوی له ورکړي، ځکه چې بعضې وخت په مزدورۍ کې دومره پیسې چېرته بچ کېږي چې دومره غټې اماونټ ته بچ کړي. د دې لپاره هغوی سره که مدد وکړی شي نو هغوی به هغه خپله دغه ادا ده کړي او بس هغه سړی به دې آزاد کړي. او بل مصرف الله پاک فرمایي والغارمین فی سبیل الله. والغارمین هغوی ته وایي چې تاوان یې ډېر سخت کړي په کاروبار کې، تاواني شوي، دیوالیه شوي، کروڑپتی وي، خو بس یې په فکټرۍ اور ولګېدو، دکان باندې اور ولګېدو، په دغه دکان کې ټوله سرمایه پرته وه، نه ورسره بینک کې پیسې شته، نه ورسره کور کې پیسې شته، او سودا یې راوړه او د شپې پې اور ولګېدو، ټول هر څه ستي شوه. نو دی خو په یو ساعت کې بس دا
غنی نه فقیر شو کنه یا ور سره مطلب الله شلو لک روپو مالو په دکان کې لیکن د شپې په اور لګي چې سار را پاتې ارسی رشي یا سیلاب راغو ارسی وړي خراب کړي نو دې دا هغه خلک چې تاوانو کی هانجی وفي سبيل الله او چې څوک د الله په لار کې د الله په لار کې هغه سبي وابن السبيل او د لارې مسافر دا دوه داسې خلک دي چې کچره دا په خپل کلی وطن کې مالدار هم وي خو لیکن دې اوس مطلب دا چې راتلو ځان سره پیسې راوړي وي د کلی نه چې دا زموږ سفر خرچه شوه دې چې لاړو یا خو ته چاجیب والو یا ته پریوتی او بس دغه راځه پیسې چې ته لاړې اوس سر د روټۍ درک نه لګي نو کده خیر غواړي او زکات غواړي او دل بیا څوک ورکوي نو خیر دی خو کلی کې د سره پیسې شته خو هغه وخت خدا خبرې نه وي کړل اوس چې څنګه په هغه باندې سړی راغواړي په موبایل باندې پیسې راغواړي یا نور څه طریقې دي خو هغه طریقې خو هغه وخت کې نه وي اوس هم لکه بعضې خلک داسې سادهګانې چې هغوی نه شناختي کارډه ورڅه لاړ شي نو بیا پیسې په سالي موبایل هم ته وغورځېږي یا اکسیډنټ وکړي په هغې کې ته خلک پیسې وباسي نن سبا خو د خدای یاره خو نشته که نه اکسیډنټ وکړي نو اول دای پیسې جیبونه ولولټوي ټول جیبونه ته خالي کړي غلطې بس لاړ شي او بس هغوی داسې پرېږدي یک هسپتال ته ورسوي جیبونه میبونو کې هېڅ هم نه بیا موبایلونه هم ته اخېستي او هغه سره چې جمع پونجي وي هغې هم ته اخېستي وي نو دا هغه خلک دي او یو مسافر داسې چې مسافر ځان سره توخه اخېستې ده خو ورسره په لار کې خلاص شو سفر یې اوږد شو یا هغه ته دونه پته نه وه چې ما به دومره پیسې لګي کلي کې ورسره شته لیکن هلته پې اوس لوږه تنده راځي نو لحاظه که هغه غواړي نو دغه خلکو له ورکولی شي نو دا الله پاک فرمایي چې فریضة من الله دا فریضه ده د الله د طرف نه فرض کړی شوي دي دا یعنی چې دې خلکو له به تاسو ورکوئ مقرر کړي الله پاک دی دپاره والله علیم حکیم او الله هر څه نه خبردار دی او حکمت والا دی باقي د زړونو نه د هر چا خبر دی چې مثال یو سړی فقیر نه دی او هغه خامخا خیر غواړي د دې نه الله خبر دی یا یو سړی مسکین نه دی او هغه خامخا خیر غواړي یا یو سړی مسافر او ستې روک شوي نه دي او هسې خیر پسې راوتی دی او بس دی ګرځي او دا کوي نو د دې نه هر څه نه الله پاک خبردار دی نو ستا د نیت هم خبر دی چې ته په کوم نیت باندې ته خو د الله په رضا ورکړې ستا خو ثواب وشو خو لیکن چې هغې په کوم نیت باندې دي نو که چېرې په ضرورتمند دي خو بیا پرې راست دی او کني بیا الله پاک ځکه دا وفرمایي والله علیم حکیم الله ښه خبردار دی خو حکمت والی څوک رانیسي نه کني چې په هغه ذات رانیو یا یو فرشته مقرر کړی و چې دی خو دروغجن دی د سره خو دومره پیسې دي په جیب کې یا د سره کور دومره پیسې دي په خزانه کې یا د سره په بینک کې دومره پیسې دي نو الله پاک بس حکمت والے پر سړي باندې پردا چھوڑی را اوس الله پاک فرمایي ومنهم الذين او د دین بعض داسې خلک دي یوزون النبي چې تکلیف ورکوي نبی علیه الصلاۃ والسلام له په جبو خپلو سره لکه زبان درازه وي یا که دا داسې کړی نو داسې چل به یې کړی د دې ژبې دا ګزار وایي دا د دې پرهار نه ښه کېږي وایي د تورې ګزار به ښه شي خو د ژبې ګزار نه ښه کېږي ویقولون هو اذن او بله خبره به یې دا کوله چې دی خو بس د هر چا خبرې ته یې غوږ ایښي اذن اورېدونکي ته وایي دلته کې اذن دغه ته وایي غوږ ته یعنی دی د هر چا خبرې ته غوږ ایږدي او خبره اوري نو خدای پیغمبر را لېږلی چې اوس ورته سړی یو فریاد کوي یو خبره ورته کوي نه اوري بیا ده ورته وایي چې زه روک شه اخو الله پیغمبر را لېږلی خو به د هر امتي خبره اوري د هغه مسله به اوري بیا به له هغې مطابق جواب ورکوي وایي دی به د هر چا خبره وایي اوري که نه نو دی څه پورې وي چې ګینې مطلب دا دی دې ته هغه څوک فریاد وکړي نو هغه له به څه شی ورکړي یا زیات ولا ورکړي چې هغه د هغه دومره نه رسي حق یې نه رسي او دغه دوی له په دې تاو ورتلو چې اوس مونږ له ولې نه راکوي دومره ډېر نو الله پاک فرمایي قل اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا اذن خیر لکم
وای دا اوریدل خیر د تاسو لپاره یؤمن بالله دا چا د پاره چې څوک په الله باندې ایمان لري او یؤمنو او ایمان وروړي للمؤمنین او یقین ساتي للمؤمنین او د مسلمانانو د خبرو ورحمت او رحمت للذین آمنوا منکم هغه کسانو لپاره چې ایمان وروړي د تاسو نه یعنی ایمان والا مسلمانان چې کوم دي دای د پاره دا بهتره خبره والذین یؤذون رسول الله او کسان چې تکلیف ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لهم عذاب علیم د دې لپاره به عذاب دردناک وي په خبرو سره ورکوي یا په تانو سره ورکوي او سکه سمم چې حسد بغض کینې سره ورکوي الله سبحانه وتعالی به دې دا عذاب سخت ورکوي بل دا خبره به دې کولې چې دې به قسمونه خوړل ډیر زیات قسم خور سړي په باره کې رسول پاک صلی الله علیه وسلم وایي چې فرمایي چې دا د منافقت یو نښه چې څوک ډیر قسمونه خوري بس په حق نه حق قسمونه د الله د انوم تا دومره سپک کړی چې بس قسم دی او قسم دی د الله نوم خو به ډیر په ادب او په احترام سره دی نو دلته الله په فرمایي یحلفون بالله قسمونه خوري دی د الله لکم لیرضیکم تا د پاره د دې چې تا راضي کی چې قسم په خدای چې جی یاره بس زما دا عذر او ځکه لا نړم او دا جنگ کې داسې چل واغستل والله ورسوله احق او الله داغه رسول چې کوم دینو ډیر زیات حقدار دي ای يردوه چې هغه راضي شي ان كانوا مؤمنین خو کچره دی ایمان لرلې یعنی کچره دی ایمان نو الله او رسول باندې نه ضرور راضي شي خدا دروغ قسمونه کوي کنه علم يعلموا انه دی پدې خبره نه پیږي انه من يحادد الله چې څوک مقابله کوي د الله ورسوله او داغه رسول فان له نار جهنم نو دې د هغه د پاره اور د جهنم خالدن فيها چې وی به همیشه په هغه اور کې ذالک الخزي العظیم او دا ډیر لویه رسوایی ده د رسوایی ژوند به د آخرت د دی چې څوک جهنم ته لاړو اوس الله پاک فرمایي يحذر المنافقون دا یریږي دا منافقان ان تنزل عليهم سوره د دې خبره نه چې نازل شي د دې په باره کې یو سورت د رب د طرف نه دوی بار وخت په ځکه به دا غبرهاټو چې د الله طرف نه چرتا وعید زموږ په باره کې نازل نشي صریح چې چرته وي چې وایي د اثرونه نو دوی په ځینو کې بار وخت د عیاره پرته وه نو الله پاک دغه طرف ته اشاره فرمایي چې يحذر المنافقون یریږي دا منافقان ان تنزل عليهم سوره چې نازل شي د دې په باره کې یو سورت تنبئهم بما في قلوبهم دا خبرو په باره کې چې د دې په زړونو کې کومې خبرې دي دې په زړونو کې نور خبرې وکړه نو دوی په دې ارواح یې دا ارواح په پزړه کې دا یاره پرتا و چې چرته یا الله زموږ را خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم تخره دغه نه کی قل استهزئوا نو تاسو ورته فرمایي چې استهزئوا تاسو استهزاء کوي ان الله مخرج ما تحذرون الله پاک به یعنی خبري روباسي به هغه خبري چې کوم تاسو یریږئ وای چې رسول پاک صلی الله علیه و سلم تعالی پاک د او یو صحابو نمونه او دغه د پلارانو نمونه ورته خولو خو رسول الله صلی الله علیه و سلم چاته دغه ذکر نو کړي تر دې پورې چې ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ چې دا څلور یعنی ډېر نږدې دغه
یو صحابي چې هغه ته رازدار ویلی شي د رسول پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمایلی خو هغه باندې داس پارختنه کړی و چې ته به چاته دا نه وای. نو عمر صاحب ته یو پیره تپوسو کو یو جنازې له هغه به جنازه کوله. نو یو جنازه کې بیا هغه صحابي کتو چې کوم رسول پاک صلی الله علیه وسلم دغه کړو هغه ته خبرې کړې چې دا منافقان دي. نو هغه به کته چې هغه خو د جنازه کې شته که نشته که چې دا هغه جنازه کې نه نو بس هغه به هم بیا غیب شو. او بل دا چې یو پیره ته دا تپوس کو چې زه نه دا تپوس کوم ځکه چې تا باندې رسول الله سلام پخلی کړی چې چاته به نه وی خو زما په دې ګورنرانو کې خو چېرته کې یو څوک منافق نشته. نو رسول الله سلام ته هغه فرمایي چې زه به درته نوم به یې نه ښیم. نو ورته وایي چې او یو پکې شته. بیا هغه چې په نظر واچولو په ټولو کې نو بس هماغه منافق یې لرې کړو د ګورنران یې لرې کړو. هغه خپل هغه تدبر ولا الله پاک بیا دونه ورکړو که نه. اول خو اشارتن هغه ته اشاره میلاو شو چې یو پکې دی. نو هغه چې د ټولو په عملونو باندې نظر واچولو نو هغه پکې ښکاره شو. ولئن سألتهم لیقولن او که چې ته دی نه تپوس وکړي نو دی به وایي انما كنا نخوض موږ خو خبرې کولې ونلعب او زړه مو خپل مشغولولو په دې خبرو کې لوبې ټوکې مو کولې. یعنی که یو خبره داسې څرګنده شي که نه چې لکه را تاسو وي د خولې نه بیا خبره وته مراسې ګپ مې لګولو. اوس هم داسې ډېر خلک شته در پسې به خبرې کوي خو که را پاسه په وروختې یاره مړه بس یاره خوب ګپ راچولې او دغه بیا به هغه په دل جمعۍ باندې خبره بدله کړي. الان کې هغه به د حسد د بغض نه به دا خبرې کوي تا پسې چې کوي ګپ شپ سره ستاسې کار فضول خبرو نه اجتناب وکړه دې په ځای ذکر وکړه. نو دوی به بیا وایي چې دا خو موږ نه لوبې ټوکې کولې هسې به ځان مشغولولو خبرې اترې مو کولې. قل نو ته فرمایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابالله وآیاته آیا الله سبحانه وتعالی او داغه حکمونو سره ورسوله او داغه رسول صلی الله علیه وسلم سره کنتم تستهزئون تاسو هغې سره ټوکې او لوبې کولې د هغې نومونو سره او د هغې کارونو سره مو هغه مو یادونه او دا مو ګپ جوړ کړی دی د دې نه یعنې د هغې د بیان نه دا لوبې ټوکې خو نه دي هغه خو به ډېر په ادب باندې د هغې خبرې کوي د الله او د رسول که هغه قرآن دی او که احادیث دي هغه ډېر په ادب سره بیانوي. لا تعذروا مه جوړوئ یعنی بانې مه کوئ قد کفرتم بس تاسو کافران شوي یئ بعد ایمانکم د ایمان راوړو نه پس تاسو د خپلو خولو نه داسې خبرې وویستې چې په هغې سره تاسو کافران شئ. ان نعفو نو که چېرې مونږ تاسو معاف کړو طائفة منکم ستاسو نه بعضې نعذب طائفة نو البته عذاب ورکو بعضې لره بانهم كانوا مجرمون په وجه را دي چې هغوی مجرمانو ګناهګارو سخت. نو که چا توبه وویسته مثال په دې خپل ژوند کې اوس هم توبه وویسته او د دې خپلو حرکتونو نه واوړېدو نو الله به یې معاف کړي او که نه هم دې حرکتونو سره دی د دې ژوند نه لاړو مرګ هم ول په داسې حالت کې راغو چې د زړه نه حسد بغض د الله او د رسول او د مؤمنانو خلاف نه دی وتی او په دې حالت کې دله مرګ راغو نو دا بیا مجرم وي او دی په عذاب کې بیا مبتلا کېږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. صدق الله العلی العظیم وما علینا الا البلاغ. یا الله زموږ اناس ته خپل درجه قبول او منظور کړي په دې کې په معنا او په مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي معافي راته وکړي. موږ نه کارونه واري چې ستاسو د رضا او د رقا او د قرب سبب جوړ شي په موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره یا الله بیماران دي شفایاب کړي څومره قرضداران دي قرضونه نه اخلاص کړي د چا څه شرعي حاجات دي یا الله د خپل غیبي خزانو ورته پوره کړي د حق او حلالو د رزق فراخ سبب د ټول مسلمانانو په خپل کور کې وطن باندې وکړي. یا الله زمونږ آبا او اجداد چې اوس نه مخکې کوم وفات شي د ټولو مغفرت وکړي
په آخر کې زمونږ هم دا عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.